حدیث مبارک کی راضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وشکل چې د جمعې ورځ شي او ټولنا اول فرشتي په دغه ورځ باندې تاسو سره په دغه جمعات کې د امام خطبه اوري. دا حدیث ته د پیغمبر علیه السلام مبارک چې فرشتي په دروازو کې په لارو کې ولاړي او د جمعې مونږ چې کوم افراد دي دا هغه نامې لیکي چې دا راغله او د حاضری کړي وا. حضور مبارک فرمایي چې دا ډیوټي کوي دا فرشتي کله چې امام خطبه د پاره ودرېږي چې هغه خپل کاپې بندې کا او خلکو سره فرشتیم کینی او د امام خطبه اوري. دا په دې ګټو کې ولاړی. نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم یو انسان اول راشي جمعات لا په اول ټیم کې جمعات لراشي جمعې مبارک پورز باندې حضور مبارک فرمایي چې دغه انسان ته د یو اوخ د صدقه کولو ثواب الله جل جلاله ورکوي چې اول راشي. دا داسې شوا لګا د شنن یو اوخ صدقه کو ذبح یا کو خلق له ورکا. حضور مبارک فرمایي چې څوک چې بیا د اغه نه رستو په دویم نمبر کې جمعات لراشي چې نن به زه مونځ کوم او تقریر به اورم. حضور مبارک فرمایي چې دغه انسان دومره ثواب وشو لګا په دې ورځ باندې چې یو غوا میخه ذبح کا او الله جل جلاله د پاره صدقه کا او فقرا له ورکا. څوک چې په دریم نمبر باندې راشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي اغینم لګ لیټ ذکر توایمه چې په وخت باندې راځي په پیسو باندې خو اسیم معتاز نشي او صدقې چرته دي. نن سبا ډیر بختور خلک دي غټ زړه والا خلک دي چې الله له څوک توفیق الله جل جلاله چاله توفیق ورکا. نو کم از کم جمعات نه په وخت باندې راځي کنه چې د اوخو د غوا او د ګډ د صدقې ثواب خو ورته ملاويږي. دریم نمبر چې څوک راشي نبی علیہ السلام فرمایي حدیث کې دومره ثواب یا اوشو پراتک باندې خالی پراتک باندې لگا دا انسان چې په نن ورځ باندې یو ګډ ذبح کا او الله په نوم باندې فقرا ول ورکا. په څلورم نمبر کې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې څوک د اغینم لیټ راغی صرف په د غیراتک باندې حدیث کې راځي انسان ته دومره ثواب ملاو شو لگا انسان چې یو چرګ ذبح کا او د الله په نوم باندې فقرا ول ورکا. حضور مبارک فرمایي چې څوک د اغینم رستو راغی راتک بیام ضایع نه دی خو په ثواب کې کمای ضرور شتا. که په پنځم نمبر سټپ کې څوک جمعات لراغی حضور مبارک فرمایي چې دغه انسان داسې مثال دی لگا یو انډا چې راوخلی یو فقیر مسکین له د الله په نوم باندې ورکا. اوس دغه حدیث په بنیاد باندې ډیر داسې خوش قسمت خلک زګورما چې هغه بالکل اولنا موجود وي دلته ناست وي. دا هغه خلک دي چې د هرې جمعې په ورځ باندې د یو د اوخ د ذبح ثواب صرف په اول راتک باندې الله جل جلاله د دوی په نام اعمال کې فرشتو ته حکم کا الله تعالی چې د یو د اوخ د ذبح ثواب دغه انسان لپاره ولیکي.